که ښه وفا نو اوس درته واده یم اوس درته واده یم او نه هغسې نه یم او شکر دی اوس ښه یم ماشاءالله ماشاءالله او بل یو شعر دی دو شعرونه دي چې په دومره ښکلو کې احسان میمنه ډاکټر صاحب او په دومره ښکلو کې به تا مین شوم کومه پرسنله کې ده تیر ستم به څنګه هېر کړم او زما د بیخو دي چې بیا مین شم ډېره زیاته مننه حد دا شاعري حد زه وایم چې بیا یې ووایم او په دومره ښکلو مننه یو جهان مننه په دومره ښکلو کې احسان مې منه او په دومره ښکلو کې په تا مین شوم په دومره ښکلو کې احسان مې منه او په دومره ښکلو کې په تا مین شوم په دومره ښکلو کې په تا مین شوم او وخت ستا تیر ستم به څنګه هېر کړم او زما د بیخو دي چې بیا مین شم ماشاءالله ماشاءالله زه راته یو شعر ډالۍ کړم وایي ستا په ستم چې یاره تا ته لا جوابه شمه دا به زما د خاموشۍ اخیرنی حد وي او بېننګه یاره زه چې ستا په وړاندې وجاړمه دا به زما د بېوسۍ اخیرنی حد ماشاءالله ماشاءالله انشاءالله مونږ به دې پښتنو له مینه ورکوو چې زموږ په شان چې نور شاعران دي چې خلک راوچت شي هغه شعر شاعري یاده کړي او شعر شاعري یادولم خو شاعر په خپله پیدا کېږي هغه دې ته الهام کېږي او الهام چې کله وشي نو شاعر په خپله دغه د پښتنو لپاره شعر شاعري پکار ده او زمونږ مانې خواږه رانه کړه وې ستا یارانې خواږه رانه کړه او حق به مې دروند تر دمکدنه پورې وینه اگه نصیب زاده ډاکټر صاحب هم سلام وایي نصیب زاده اگه دی نصیب زاده ډاکټر صاحب دی په دې دغه کې چې دی نو یو شعر ووایه زما ملګری دی ډاکټر صاحب دی نصیب زاده ډاکټر صاحب ته به زه دا شعرونه ډالۍ کړم چې پټ پټ کتل که درته یاد دي شي پټ پټ کتل که درته یاد دي شي او هم به دې خاندل که درته یاد دي شي او هېر به دې تر مرګه پورې نه کړم او دا به دې ویل که درته یاد دي شي او پهیمه تاسو ته پکې هم مونږ بلنه ډالۍ کوي مننه به څه تاسو به کیسه دغه ورکوئ یو شعر وایه په حال کې تاسو څه وایئ د شعر شاعرۍ تا ته به زه یو شعر ډالۍ کړمه ویل یو ښکلی لکه بود د سومنات شي چې جانان یې کمه مینه پکې قات شي د اساس ضمیر خاوند یم صاحبه په وړه وړه خبره مې زړه مات شي او مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته راته مونږ قسمتونه دي میرات شي او چې مین شي نو د لا د باده وزیرې چینار په شان سړی وي خو رامات او فهیم جانه چې د کام د غمه خلاص شي او بیا ژوند ته را جوړېږي نو وفات شي او خو پکې دا شعر هم دی که نه وایي د دنیا د لاسو چا د دنیا د چارو لاس کله وباسي چې د ښې بدي نه وځي د جومات بیا یې سټارټ کړه فهیمه بیا مفتي صاحب دا د ذاکر ته ډالۍ وي وایي د دنیا د چارو لاس کله وباسي چې د ښې بدي نه وځي د جومات شي او مونږ بېوسه یو د مینې کمی نشته را زمونږ او سهیل صاحب تاسو به کیسه زموږ په باره کې شاعرانو په باره کې څه پیغام ورکول تاسو شاعري خو ماشاءالله شعر ډالۍ کوم زه د خپل زړه منم زه د هېڅ چا نه منم ته باچا خان نه منې جو زه تا زه خو منم او تاسو یې ووایئ تاسو څه پیغام ورکوئ بیا وایئ فهیمه وایي زه د خپل زړه منم زه د هېڅ چا نه منم ته باچا خان نه منې جو زه تا نه منم او زه به ملا ته غوږ شم که ملا ما اوري که ملا ما نه اوري زه دا ملا نه منم ډېر زبردست دا شعر د هغې چا دپاره و چې څوک باچا خان نه مني نو ته خو منې تا ته دې ډالۍ ستا په وجه تاسو څه پیغام ورکوئ زه دا پیغام ورکوم چې ماشاءالله زمیندار شاعر د خپل خدمت سره سره د شعر او شاعري جاري ساتي نو دغه شان ځوانان او دغه شان محفلونه چې په هر ځای کې کېږي د دې حوصله افزایي پکار ده او دا دي انشاءالله چې څومره محفلي نو دا پکې نن سبا ډېره عیسه اخلي مونږ ډېره ځای کتلي او ماشاءالله دا به نور هم دغه شان د ترقۍ په دې لار باندې روان وي والله دې کامیاب کړي په خپل مقصد کې بس یو جهان مننه کوو ستاسو له مونږ اجازت اخلو مینوالو خو ستاسو بیا هم یو جهان مننه کوو او زمونږ پښتنو مونږ داسې نه وایو پښتنو مونږ له ډېره زیاته مینه راکړله پښتانه ډېر درانه خلک دي او دا شعر شاعران خلک چې نور هم چې دومره زیاتېږي نو دا د پښتون قوم دپاره یوه ترقي ده ډاکټر صاحب او بله دا خبره ده چې الله دې موږ دغه شانتې اتفاق ساتي او دا شعر پالم او دا خال او دا دیر دا خو زموږ ټوله یوه علاقه ده خو خاص طور ده چې دې علاقو ته راوځم د شعر پالم ته نو زه په ډېر زیات خوشحالېږم
ستاسو د مخې صفت نه کوم ډېر زیات خوشحاله خبره ټولو پښتنو ته صحیح ده او نور لا موږ څه نوي ډیټا نه ده راغلې چې وخته رخصتۍ د سترګو ته راواړوه وخته رخصتۍ د سترګو ته راواړوه بیا زموږ د مسافرو د راتلو څه پته نه لګي او بل یو دا شعر دی چې څه د مینې ډک موسم او څه ښایسته ښکلې هوا ده څه د مینې ډک موسم او څه ښایسته ښکلې هوا ده ښکلې هوا ده او چې باران او وریځې پکې څومره ښکلې پښتونخوا واه چیخ ناصر مرګیا او مننه او په اخر کې به ستاسو په اجازت باندې یو غزل باندې بخښنه کوو چې مونږ د غره خلک یو مونږ د غره خلک یو سم ډېر ساده خلک یو مونږ د غره خلک یو سم ډېر ساده خلک یو که څوک هر څه وایي په هر چا مړه خلک یو که څوک هر څه وایي په هر چا مړه خلک یو او بېایماني نه کوو خالي پاخه خلک یو زبردست او هر چا له مینه ورکوو داسې درانه خلک یو او خیر دی که شډل بډل وي نو په وطن مړه خلک یو زبردست او بس مونږ ټول دا شعر د مونږ ټولو شاعرانو ته ډالۍ چې مونږ دا ټول شاعران ټول په یو بل مړه خلک ډېره زیاته مننه او ته هم ډېره مننه کوو چې تاسو له ماتې ګوتې شاعرۍ دومره غټ ټیلنټ راکړو د دې نه وړاندې به موږ ډېر ښه کتابونه چاپ کړو او دې خلکو نه دي دوی به له به موږ داسې ټیلنټ وښیو دا شاعري هر سره به په وړاندې روان او په اخره کې به په یو شعر باندې بخښنه غواړو چې زه د خپل ځان صفت چاته په خپله نه کوم زه د خپل ځان صفت چاته په خپله نه کوم او ډاکټر صاحب زما لال زما خلوص ته چا نه پټ خو نه ډېره زیاته مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته پیغام ورکول غواړئ په اخره کې